بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق. دے حدیث تپارا عنوان دائے خیرے چھ الامر بقتال الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الناس چکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ویلی نمونگتا حکم کڑے شوے دے چی سر و قتال کو. دے الناس نسوک مراد دی. آیا دنیا کے ہر آغا سڑے مراد دے چا کفر گئی او کنا دس خاص علاقو خلق مراد دے. اسلام دعوتی دین دے او جبر پہ انسان باندې نه کوي. قرآن مجید نہ معلوم دا چې اللہ انسانان پیدا کړی دي منکم کافر و منکم مومن. تاسو کې بعض کافر دی بعض مومنان دی. قرآن مجید داؤں فرمائی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دا عقیدے پا بارکے پچا باندے سا جبر نشترے سا اکراہ نشترے. دا اسلام تعلیم دان دے چیو سڑے دے پا زبردستے منگا مومن کو. بیا دے الناس سے مطلب دے چې کله حکم دارے چې ټولو خلقو ته دی سړی د دین دعوت ورکې چې څوک نه مني نو د قتل کړی شي. دینه خو معلومیږي دا چې اسلام نعوذ بالله دا د تورې په زور خور شوی دی. مونږ چې د محدثینو نه تپوس کو نه هغوی د دې جواب کوي. دا اشکال دی ډېر غټ اشکال دی. دے الناس نرستو دے حدیث کے دائے خلق و ذکر دے چھ داغی تعلق مدینہ منورے سر دے مکہ مکرمے سر دے. علاکہ مون نور وسعت ورکن حجاز مقدس سر بے تعلقی. حجاز مقدس آغے علاقوں توئی چاگے کے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ داخل لیخ. یمامہ وغیرہ دا ہم پدغ علاقوں کے داخل دی. دغ زینا دا دا وحی دا نزول زیر محبت وحی دا. دوے مدا چھ دغ علاقوں کے اکثر انبیاء علیہ السلام اللہ را لگلی دی. کس زینوں کے انبیاء نشترے نو داغی تعلیمات الترسید لی دی. لیکن مکے والوں کے دا سیدنا ابراہیم علیہ السلام و دا سیدنا اسماعیل علیہ السلام تعلیمات موجود. دا مکے خلقو چی دینی کار نکو لگا حج باغی کو قرآن نمالیم دا منز بے کو مدے رکم زینہ کو. دا غیتر اسماعیل علیہ السلام دا دین نرا رسیدلو. تو سنگا چی دغا سزون را رسیدلو دارنگے توحید قدم را رسیدلو. پا انبیاء علیہ السلام بانی ایمان ہم را رسیدلو.
مدینه منوره کې یهود او نصارا دي، نو دا د انبیاء علیهم السلام اولاد دی، هغوی ته هم دین معلومو، توحید ورته معلومو. په دې اتمام حجت شوی دی وجه نه کومو خلقو چې دغلته کې کفر او شرک اختیار کړو، نو د هغوی دپاره دا حکم و چې دا خلک به یا ایمان قبلی، لا اله الا الله محمد رسول الله به وایي، ورنه دې سره به جنګ کولی شي. محدثین د دې دا جواب کوي. دا مطلب نه چې جهاد انکار ده، جهاد خو که د اسلام بالفرض شپږم ستن وی نه موږ به وایو چې جهاد دی، دا بنیادي چیز دی. لیکن د دې احادیثو دغه مطلب نه دی چې کوم ځای کې څوک کافر دی نو ته به هغه د هغه په زبردستی مسلمانۍ او اسلام ته به راولي. نه، هلته به تبلیغ وکړي، دین به ورته بیان کړي، بیا به خپل سوي ته پرېږدي. البته که کافر د غیر مسلمو د مسلمانانو په ملکونو باندې د هغوی په علاقو باندې حملې وکړي، اسلام ته تکلیف ورکوي، مسلمانانو ته تکلیف ورکوي، نو هغوی که بیا هر ځای د هغوی خلاف به جهاد کولی شي. دا دوه ځان له خبرې دي. مفسرین لکه امام طیبی او نور خلق د دې حدیث تفسیر دغه بیانوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ژوندی و چې بعضې خلقو بعضې علاقو کې سر وباسل شروع کړل، بغاوت یې شروع کړ، او په دې کې سر فهرست هغه مسیلمة الکذاب و د یمامې چې هغه ته به خلقو رحمان الیمامه ویل. د هغې د وجې نه بعضې نورو خلقو هم مدینه منوره کې چې هغوی د مسلمانانو د زور د وجې اسلام قبول کړو، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروستو هغوی کې هم ارتداد پیدا شو، مرتد شو. دا صحابه نه وو. قرآن مجید د هغوی دپاره اعراب لفظ استعمالی، او حدیث کې چې کوم صحابي راشي نو چې کوم ځای کې راشي نو هلته به انشاءالله زه پوه کوم تاسو چې هلته کې د صحابي څه مراد دی او څه معنی ده. صحابه کرامو کې مرتد نه څوک، اکا دکا یو کس دو داسې وو چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جون کې مرتد شوي وو، لیکن هغوی بیا واپس اسلام ته راغلي وو. او مصطلح الحدیث کې دا قاعده ده چې که یو سړی صحابي وو، اسلام یې قبول کو، او بیا بالفرض سروز پس دی مرتد شو او دی واپس راغی اسلام ته، نه دی به صحابي ګڼلی شي که به نشي ګڼلی. د اصول حدیث عالمان وایي چې او دی به صحابي ګڼلی شي. زمونږ خلک کتاب متاب نه ګوري، خپل عقل جنګوي او د هغې نه ډېر عجیبه عجیبه دلایل راوباسي. نو بارکیف د حدیث کې چې کوم ذکر دی هغه د حجاز مقدس دی، او د هغې علاقې دی چې هغې نه مشرکان وباسل پکار دي. حدیث چې ته وګورې ته به پوه شي چې دا د هر مشرک باره کې نه دی. امرت ان اقاتل الناس، ځکه ابوبکر صدیق څه وایي، والله لاقاتلن من فرق بین الصلاة والزکات. یا دا خلک مرتد شوی دی. څه شوي دي؟ ارتداد راغی، چا د نبوت دعوه وکړه او چا ویل مونږ زکات نه ورکوو، زکات د فرضیت نه انکار وکړو. اصول لای چې یو سړی مسلمان دی او هغه د دین د یو رکن نه انکار وکړي چې زه نه منم، نو اوس به ګورو دله مهلت ورکول پکار دي لږ، او بالخصوص که زنانۍ نو خامخا ورکول پکار دي. که قبول یې که واپس اسلام ته راغی نو ټیک ده، او که اسلام یې قبول نه کړ نو د اسلام حکم دا دی چې د قتل کړی شي. اوس دا خبره هغه نه ده کومه چې وختي مونږ وکړه، دا خو دې سړي بغاوت کړی دی. یو کافر دی، تا په زوره نشي مسلمانولی، یو سړی مسلمان شوی دی، ایمان هغه قبول کړی دی، او د هغې نه وروستو بیا هغه دین پرېږدي، نو د حیثیت د باغي دی. تر اوسه پورې په ټوله دنیا کې د هر حکومت دا قاعده ده چې چا بغاوت کړی دا واجب القتل.
امریکا کې خلک چې انکار وکړي د حکومت ډایرکټ ناغي مړ گئی دا ټول دنیا کې قید رخ خلق یوازې په اسلام اعتراض کړي دا د اعتراض ځای نه دی د هر علاقې دغه طریقه رخ سیدنا ابو هريره فرمایي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو لما توفی او امیر څوک جوړ شو سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وکفر من کفر من العرب او کفر کو چا چې کفر کو د عربونو عربو کې ډېر خلق او کافر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات سره سمدستی مرتد شو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ داغي خلاف فوج کشه آرډر موکو او بلای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې صافواج غلېګل شروع کړو ناغه مولېګل چې دا تاسو خپل کارو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو کوم خاله غلې نه حالت لړ شي خپل جهاد وکړي او دا حالات موږ لږ تفصیل سره په دې بیان کړل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شي نو مسلمانانو ته وسمه تکلیفي داغه په داسې حالاتو کې فوج بهر لېګل د خلق خیال لا او د صحابه کرامو چې دا دانشمندی نه ده څنګه زمونږ ډېر فوج هغه بار پروت دی مجاهدین بار پراته دي مدینه منوره کې لږ خلک دی او پکې دا حادثه مراله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو اوس موږ د ځلن اویزان دیو اوس موږ خلکو سره جنگونه کولی شو لیکن امت کې یو داسې سړی اشتره چې داغه نظر ډېر ډونګې دی هغه ته وایي سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ که دغه وخت کې هغه سستی کړی وی نو بیا به دا خبره نه جوړېدی چې که یو سړی اسلام پرېږدي او مرتد شي دی واجب القتل دی که نه دی هغه په دې نزاکت پوهېدو په دې باریکه خبره پوهېدو چې یو سړی مونځ پرېږدي بالفرض انکار ته وکړي مسلمان دی یا عملاً دی مسلمان دی او زکات نه ورکوي یا د روژې نه انکار وکړو نو بیا خو د اسلام د دفاع څه نشته د دې ټولو کمزورو باوجود هغه نفاذ وکړه د خپلې خبرې چې نه عادي به قتلولی شي نو مسلمه هم د هغه په زمانه کې قتل کړی شوی دی د هغه په دور کې قتل کړی شوی دی او دارنګې کم مرتدین چې وو هغې سره جنګ شوی دی بې شمېره خلک پکې مړه دی دې حدیث کې د هغې ذکر گئی کفر وکړو بعض کافرانو د عربو نو عمر رضی الله عنه فرمایل ته څنګه جنگ کې هغې خلقو سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما ته حکم کړی شوی دی ان اقاتل الناس چې خلقو سره جنگ وکړم دا هغه الناس دی چې د هغې دپاره ما دومره کیسې وکړه الناس دا کوم ځای دي دا د جزیرة العرب ناس دی دی سره جهاد کوي او دی سره جنگ کوي ولې هلته به یا مسلمان پاتې کېږي یا به کافر پاتې کېږي که نورو د مسلمانانو علاقو کې څوک مسلمان وي او اسلام نه مرتد شه هم واجب القتل دی خدا د حکومت کاری ها دا خلک په خپل لاس کې اخلي دا خبره علما فیصله وکړي دا سړی مرتد دی نو بس خلک ورشي یې مړ کړي د خلکو کار نه دی ډېر داسې کارونه دي چې هغه حکومت کوي مثلا یو سړي بدکاري وکړو نو هغه له سزا زه ورته ورکوو حکومت به ورکوي یو سړي غلا وکړله د هغه نه لاس پرېږول زما ستا کار دی که د حکومت کار دی یو قبر دی او په هغې باندې بالفرض غیر شرعي حرکات کېږي نو هغې قبر باندې پابندۍ لګول دا زما ستا کار نه دی دا د حکومت کار دی حکومت ته مطالبه وکړه زمونږ خلک وایي زه اسلام نافظ کوم دی په خپله دغه چل شروع کړي هغې نه لوی فسادات پیدا شي رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا علی رضی الله عنه لېږلی او چې ته لړ شه او کوم ځای کې چې یو قبر داسې دی چې هغه مشرف دی د دریو لیشتو نه دنګ دی نو هغه ونړوه او درې لیشتې برابر کړه تا چا ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو سیدنا علی ته حکم کړو په لاس باندې خلک د منکر مقابله نه کوي دا حکومت کار دی موږ مخکې حدیث ویلی دی چې څوک په تاسو کې د روان کار وي نو په لاس منې کي موږ ویل د دې خطاب اصل کې دی حکومت سره قانون خپل لاس کې مه اخلی
هغه تپوس کوي او څوک چې دا وایي لا اله الا الله وی فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه لله. ناغه بچ کو زمان خپل مال او نفس مگر د اسلام په حق. کده د اسلام خلاف سکارو کی نو سے بیا مال تا او نفس تا حفاظت نه حاصل. بار کیف د دې مینس کی خبره تروش وې د دې حساب کتاب الله باندې ده. ابوبکر صدیق فرمایل والله لو قاتلنا من فرق بین الصلاة والزکاة. دا د جملو وضاحت سره زب خامخا جنگ کو ماغه چا سره چې هغه جداوالی کوي د صلات او د زکات په میس کې. یو سړی زکات مني او موز مني او زکات نه مني نو زه به د سره جنگ کوم. دا غي وجه دارا چې زکات هم د اسلام په پنځ بنا کې داخل ده. تو که یو سړی د موز نه انکار وکړي زه موز نه منم دا به کې چاره اوستی دی واجب القتل ده. او بکر صدیق د خبرې مطلب دا دی چې دا خلک د زکات د فرضیت نه انکار کوي لہذا دا مرتد شوي. او هغه سړی چې هغه موز مني مسلمه یا د هغه ملګرو موز به منو بانګ به د مسلمانانو غوندې وي. او دا حجت ته دا خلقو چې هغې مرزایانو ته کافر وایي. مسلمة الکذاب او د هغه ملګرو مونځ به هغه شانتې کو څنګه چې به صحابه کرامو کو. بانګ به هغه شانتې وي څنګه چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګرو وي. دی نه دی وایي چې اشهد ان مسلمة رسول الله. لیکن د اسلام د یو بنیادی رکن نه هغې انکار کړی دی ځکه ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غی خلاف دا قتال حکم کرے دا. ننم کس خلق داسی چې هغه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانگ بم ہوئی او منز بم کی او داسم کی او داسم کی لیکن دا ختم نبوت چې کله منکر شو نه کې اسلام پات نشو. خبر دا غره زمون مسلمانان ډېر دوکه کیږي په دې و سمرخ کولې ګری ساتلې دی اسمرخ کولې ساره دی اسمره گیټه ګورخ کار دی اسمره په خشوع خضوع سره مونږ کوي دا رستو خبرې دي. اول د انسان عقیده قتل پکار دی ترکه میں چې عقیده نہیں سما تر هغې پورې سنیک عمل فایده نه ورکوي. ابوبکر صدیق قسم وخوړ والله لو قاتلنا من فرق بین الصلاة والزکات. ته دې وجه دا چې فإن الزکات حق المال. څنګه چې د انسان په بدني عباداتو کې منځ بنیادی چیز دی نو دارنګې زکات د مال حق دی دا فرض دی. هغې لپاره نصاب هم شته دی او د هغې لپاره کال تېرېدل هم دی. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلی الله علیه وسلم. زما دې په الله قسمی کدی منع کی زمانہ را نکی مالا عناقا. عناق د ګډې بزې یو کلن بچی ته وایي. کدی په زکات کې د ګډې بزې یو کلن بچی به ورکو رسول الله صلی الله علیه وسلم لا او زمان هغه منع کی چې تعال نه درکو نو لقاتلتهم على منعها. زب خامخا دی سره قتل کوم جهاد بکوم دی سره د هغې د منع کولو د وجه. په بعضې احادیثو کې د عناق په ځای عقال لفظ دی. والله لو منعوني عقالا. زما دې په الله قسمی که دی معنی عقال منی کی. عقال څه شی دی؟ اوښانو د هغې په دې سپیمه کې خلک یو میخچې غونده اچوي د لرګي او هغې میخچي پورې داسې یو لیش دوه لیشتې نری تاریخ هغې نری تار ته عقال وایي. کله چې خلک جلب تړي بیا جلب تار به کې جلب وایي نو هغه جلب د هغې نري میخچي سره نه تړي بلکې اتار سره تړي دې دپاره چې په هغې وزن کم شي. که بالفرض دې میخچي ته دا ورواچي او روزي بیا نو د سیدنا ابوبکر صدیق وینا دا ده چې که دی هغه ورکوټې غوندې دوه لیشتې تار بالفرض په زکات کې کېدو هغې رسول الله له ورکو مالی نه راکوي نو زه به خامخا دې سره جنګ کوم. یعنې که معمولي د معمولي څیزي معلومه څه شوه؟ معلومه دا شوه چې د
اسلام یو بنیادی رکن دی، یو سړی د هغې نه انکار کوي نو که د په خیال کې هغه معمولی سیزي هم دا سړی مسلمان نه دی. مثال یې دا وي چې یو سړی بالفرض وایي ټول قرآن منم خو انا اعطیناک الکوثر نه منم، نو دی کافر دی. بنیادی سیزونو کې دویمه خبره نشته دی. موږ مسلمان د کافر نه وایو، لیکن د اسلام د پاره څه نواقص دي. دا یې سیزونه دي چې هغه د انسان اسلام ماتوي. لکه الله د هر چیز نه پاک دی، په هغه یېره نه راځي، قرآن کې راځي، په الله یېره نه راځي. بعضې خلک څه وایي پلانې الله م یېر کړی دی. ډېر خلک داسې ګوره د الله نه یېر دی، د الله نه څوک نه یېرېږي. دې ته کفري خبرې وایي، دا کفري خبره. نواقض الاسلام دا ځان یو مستقل چپټر دی انشاءالله. جون کې الله اوږدوالی راکړو، جون ډېر شي نو به واضح کړو چې کوم څیزونه دي چې په هغې باندې سړی د اسلام نه بهر وځي. دا ځان له مستقل یو کار دی. نو دی دا وایي چې که بالفرض دی د ګډې یو کلن بچی، د بیزې یو کلن بچی رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورکوه ما له یې نه راکوي، نو زه به د دې په منع کولو دوی سره خامخا جنګ کوم. هغه فیصله وشوله، کار وشو، کم د ارتداد فتنه چې وا ختمه شوه، قتل کړی شو خلک. نو سیدنا عمر فرمایل فوالله ما هو الا ان قد شرح الله صدر ابي بکر، زما په الله قسمي دا خدا سي یو کارو چې ابوبکر صدیق سینه الله دې لپاره کولو کړی وخت، مونږ په هغه وخت خوشحاله نه وو. لیکن دا امیر دا سیاسی امیر دی، د سیاسی امیر مخالفت گناه دی. ابوبکر صدیق سیاسی امیر و اختیار و هغه سره. په دې وجه سیدنا عمر یا نورو خلکو اول مشوره کې اختلاف یې وکړو، لیکن بیا چې اختلاف نه دی کړی. مشوره چې کوي خلک د یو رایي د بل رایي د بل رایي، خو چې کله فیصله وشي نو بیا اصول لایي چې ټول هغه خبره ومني. زموږ خلک په مشوره نه پوهېږي. د یو سړي مشوره قبوله نه کړی شي، د بل قبوله شي، دی بیا خپل پردی وکړل، زه پکې نه یم. دا څه غوایتوب دی. مشوره کې خدای چې د یو سړي خیال مخې ته راشي، د بل خیال مخې ته راشي، د بل خیال مخې ته راشي. نو بیا مشران و خیاران په کې سمه خبره وګوري، یا قبوله کړي او باقي پرېږدي. موږ خو هر یو څیز منفي ګورو که یاره ما سره نه لګي، دا یاره خپل پردی پکې وکړو، دا منفي سوچ دی. صحابه کرام مشورې ورکولې، رسول الله صلی الله علیه وسلم له مشورې ورکولې، بیا چې به کومه صاحب رایه وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هغې فیصله کوله. خو چا اختلاف خو به نه کوو. کومو خلقو چې اختلاف کړی هغه زمانه کې منافقین وو. لکه جنگ بدر کې کومو کسانو اختلاف کړی دی د جنگ د کولو نه، هغه منافقین وکړی، ځکه هغوی واپس شوي د لارې نه. زمونږ خلک خامخا ځان منافق کوي، دشمنی نه وي، خو د یو سړي خبره کې وزن ډېر دی نو هغې قبوله کړی شي. کله کله اتفاقی مسله راشي، ټوله جرګه یو خبره غوره کړي، لیکن یې کې نقصان شي، نو دا نقصان او نفع ورکوونکی خو الله دی. هر یو څیز زمونږ علاقو کې زمونږ خلک علما عوام هغوی هر یو څیز په دغې نقطه نظر ګوري چې زه ورته جاهل ښکارم او زه ورته بې علمه ښکارم. دا خبره نه. سیدنا عمر فرمایي چې زما په الله قسمي دې خبرې ته الله د ابوبکر سینه پرانستی وه، انشراح یې کړو. فعرفت انه الحق، نو وروسته زه هم پوه شم او صحابه کرام هم پوه شو چې ابوبکر صدیق دا کم کار وکړو، مرتدین یې مړه کړل، نو دا یې ښه کړو. ولې حکم دا و چې کم خلک مرتد شي د اسلام نه، هغه واجب القتل دی. بارکیف دی کې زمونږ دپاره چې کومه د علم خبره ده هغه دا ده چې د اسلام د فرایضو نه یا د پنج بنا نه انکار کول کفر دی. موږ دپاره دی کې تعلیم دغه دی، په دې سړی کافر کېږي. ډېرې داسې خبرې چې زمونږ خلک کوي، هغه مثلا د یو سړي به یو سړي سره نه لګي، ته به ورپسې څوک بوځئ یا خبر شي هغه چې فلانی راولي. اکثر خلک څه وایي که پیغمبر هم راته ووایي که نه نو دا خبره نه منم، دا سړی د خپل ایمان دوباره تازه کړي. دا نواقض د اسلام دي، دا ډېر دردمند خبرې مونږ کوو.
سووی که پلار مې د قبر نه راپاسې نو ټیک دی زمونږ پلار قبر خو پلار خو پیغمبر نه دی لیکن دا خو ډېر لوی ګستاخ سړی دی ته د پلار چې ژوندی و د به یې منله پس د مرګه به یې نه مني څوک داسې وایي چې که پلار مې هم راشي نو دا خبره به داسې ونه کوم دا ډېر بېادبه زوی دی باادبه خلک داسې نه وي زمونږ دپاره دی کې تعلیم دغه دی چې مونږ به د الله د فرض کړي شوي څیز نه انکار نه کوو یو بد عملي کول دي یا یو څیز فرض نه دی بالفرض زکات مونږ فرضیت منو لیکن یو سړی مالدار نه دی عملاً خو زکات نه ورکوي نو بهر کیف انکار به نه کوي سړی او که بالفرض بغیر د انکار نه د ده نه څه ګناه کېږي هغه کار کوي نه نو دی ګناهګار دی خو مسلمان دی اقول قولي هذا استغفر الله